بل دا زما عزتمندو انما الاعمال بالنیات د اعمالو دا رمضان هغه په نیت سره دی سیوا د کجوري یو حصہ دی ولی نه چې د الله په نوم ورکه حدیث پاک کې راځي وای الله جل جلاله دا اجر رو زیاتې تر دې پوری چې د دې کجوري چې کم اجري هغه وای دا لکونو روپو اجر ته ورسیږي لکه څنګه چې یو ماشوم پیدا شو او مور او پلار لوی اخره کې هغه سره جوړ شي خود سپوري به چې ستان نیت د الله د رضا وي دویمه خبره اخیری دا خبره کو بس چې ګوره دی وخت کې موږ او تاسو ګور د سوشل میډیا د دې شي دور دی ګوره ورته رورا د خانانو د نوابانو فحاشي کمی نشو تماشې کمی نشوي د خېټو خرچې کمی نشوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا خانان او دا نوابان وی عیاشیانی شروع کی او کله چې دغه خلق د پلار په ځای مرګري لا مرتبه ورکی او کله چې د مور په ځای لورو هغه مرګري لا مرتبه ورکی او کله چې خلق راولږي جنکې او د الکانو غونته کې پیزارونه چې او الکان ځان د خزو غونه جوړي او په جمعاتونو کې په جهر باندې خبري شروع شي سبا د وجري او د جمعات پته نه لګي اور دغه شانتي د ګناه ویل ختم شي او د مظلوم چغه اوریدل ختم شي او د ظالم جبر زیات شي او یو نا اهل سړی را پاسي او غستا مشر جوړ شي رسول الله مبارک فرمایي په دغه وخت کې به د الله عذابونه دومره را زیات شي چې هغه د انسان دا تسبیح وشتږي او دا مری په لاندې غورځېدي شي او یو مری روان ټول ځای ډک شي وایي دغه شان به هغه زمانه کې د الله عذابونه زیات شي چې د تسبوح غونته کې به یو مری به هغه رسېدلي نه چې بله به پسې سمي نو ټولو ته درخواست کوم چې الله دپاره د الله مال په ډبو مشیندئ د الله مال په فحاشۍ مه لګوئ د الله مال چې کوم دی په اجراګانو باندې مشیندئ د الله مال د الله په لاره کې ورکئ نن د یو ملا او د یو قاري او د یو جومات او د یوې مدرسې هغې باندې څوک دومره پروا نه ساتي خو چې کله خپلې حجرې له ډمانګ راولي یا ورکه واده نو سوچ کوه څومره پیسې پیشیندي په لکونو روپۍ اوس ورته افرونه کېږي باقی چې ته ما درولي دومره لږه به راکړې زه خو په هغه پلان کې بلکې ما ګډا کړې ده په ډګري زه خو ایوارډ یافته یم اوس خو زه په شل او په دیر سره باندې نه درځم ماله به دومره لکه راکړې او موږ مسلمانان پښتانه پښتو موږ چې بعضې وخت کې وایي زه پښتون یم نو نرشه اوس په دې باندې پښتو کې چیرې یو مستحقه ده او هغه ګډېږي او ته وایې چې زه کې ورکوم چې دا غریبه ده نرشه تکړه شه برقه ورته واچوه ورپه سر وله لاس کېږده او ورته وایې مه ګډېږه ستا چې څومره خرچې زه به درلېږم دې ته پښتو وایي دې ته پښتون وایي دې ته پښتون نه وایي چې دا غریبه یو ته ځان ته ګډوه او ته پې پیسې شیندوې زه پښتون یم نو زما عزتمندو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د نیکې هدایت را نصیب کړي او الله جل جلاله دې زموږ په پښتنو باندې او زموږ په ټول مسلمانانو باندې سره زما خصوصي رحم